الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمند وزیرین د ایمان په شرایطو کې یو شرط دا دی چې ته یقین ستا په اړه کې مضبوط راشي د دې خبرې چې د قیامت یو ورځ چې په هغه ورځ باندې با زمنګ سره زمنګ د دنیا د ټول ژوندۍ حساب کتاب کیږي چې دې یقین ستا په لکه مضبوط شي وي په هغه باندې ستا ایمان کامل وي نو دا هغه ورځ دا چې په دې ورځ باندې به د هر یو انسان سره دغه د دنیا د زندګۍ د ذره حساب کتاب کیږي داسې بنوي چې تا نیکی کړی وي هغه نیکی تا ډیره کړی او تا لپاره لګل کېږي شي یا تا یو نیکی کړی وي او هغه هېره کړی نه لیکلی یا تا نیکی کړی وي او پاغه نیکي باندې تا ته دغه سزا جزا نه ملاو شي و نه ملاويږي نو دا ټول حالات بعد پاغه ورځ باندې داګی تشي چې تا دا ګناه کړی دا تا دا غلطی کړلا دا د ناروا کړلا دا د ظلم کړی دی دا غي دا سزا ده ته ورته ځان جوړ کا تیار شه
نو دغه ورځې دراتلو د پارنا حضرت اسرافیل علیه السلام با شپېلې کې پوکې کوي چې د هغه پوکي आवाज به د دنیا ګټ ګټ ته رسیږي د هر یو انسان د هر یو جاندار وقت بعد دغه आवाज رسیږي په هغه کې با داسې نوی څوک چې دغه د اوریدو نه محروم شي او आवाज نه اوریدل نو کله چې داش پهلې کې پوکې وکړې شي داش پهلې وغږولې شي نو د دنیا دا کما موجوده نظام چې دا به درهم برهم شي دا غرونه چې کما مونږ ته ډېر لوړ ډېر درانه او ډېر مضبوط ډېر غټ ښکاري دا به د الله په حکم سره د دې داسې مثال وي لکه څرنګه چې یو ډانډسي وړی په ډانډس وهي او د هغې نه ذرې ذرې چوتېږي او الوځي نه به د دیو دا ثقل وي نه به د دیو دا حجم وي نه به د دیو دا مضبوطوالی وي نه به د دې غرونو هغه لوړوالی وي دا ټول به بس داسې ذرې ریزې ریزې به پراته وي نو دیتا وی نفخه اولا اغا شپیلی وحل چی اغا پاغیسترا د دنیا نظام درهم برهم کیگی ټول زیروح اشیاء پاغ ورز منده پا دغ شپیلی پاوری دوسترا ختمیگی مری بیا دا غین بعد دویما شپیلی با بیا پاغی کی پوکی کیگی پا دویم ظلمان دی دا با اغا پوکیوی چې د محشر میدان ته د خلکو ورغونډول مقصد وي دا غیسرا چې کله دا شپېلې کې پوکې وکړې شي دوباره نو دا ټول مخلوق چې څومره د دنیا نه پناه شوی دی په خاورو کې مضبوط پروت دی دا به ټول را پاسي او هر یو با په دې خیال کې وی چې یاره دا منګه په دې خوب باندې ودو چاره یې خپل د خپل خوب نه من بعثنا من مرقدنا د دې خپل خواږه خوب نه منګ چاره پاسولو هاذا ما وعد الرحمن आवाज به وشي چې دا وعده سره رحمان کړی و دا د رحمان وعده را د الله وعده وا چې نن پوره شو ویلینا ترجعون ویلینا ترجعون قران کې بار بار بداتا تراتله چې ما تاسو سره ګرځیدل دي ما تاسو سره تک دې راتلل دي او زبا تاسو بیرته ژوند کوما خوا کده یو سړی په زرګونو کاله په دې خاورو کې شوي وي هم به ژوندی کېږي او کله سړی 2 ورځې شوي هغه به هم را ژوندی کېږي او دې میدان ته به راغونډېږي راځي به مخې ته به حاضرېږي نو دا یو داسې هیبتناکه ورځ ده دا دومره سخته او دومره انتهایی دغه سره ده چې هر سړی به په دغه ورځ باندې په خپل غم کې په خپل مصیبت کې په خپل تکلیف کې به غرق او ډوب وي نه به په خپل اقاربو کې چې څومره نږدې خلک وي نه به د هغې ورته څه خیال او سوچ وي نه هغه دوستان چې دغه څه به 24 ګنټې په دنیا کې اوسېدل او ناس به وسره نه به د هغې په خیال خاطر کې ته راځې او نه به ستا راځي دا دومره سخته ورځ ده چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي
چې په دغه ورځ باندې به الله په دومره انتهایی غیظ او غضب کې په دومره غصه کې وي او دومره په قهر کې وي چې د دې نه وړاندې هم چېرته داسې غضبناک شوی نه دی او نه به د دې نه وروسته بیا چېرته دومره غضبناک شي په دغه ورځ باندې به د الله غصه د الله قهر او د الله جلال داسې وي چې هر سړی تر دې پورې چې حضرت موسی علیه السلام به راوبلي عیسی علیه السلام به راشي هغې دا دیو ته به وایي عیسی علیه السلام ته به دا فرمایي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين دا خبره تا کړله عیسی خلکو ته دا خبره تا کړله چې ما او زما مور د الله نه علاوه په نورو خدایانو باندې ونیسئ دا خبره ورته تا کړله حالانکې د هغه سره جواب شته دویمه خبره ده چې دا خبره په هغه کې نشته د هغه نه ویلي دي او نه طاقت لري چې داسې خبره څوک وکړي لیکن بیا هم حدیث شریف کې راځي چې دا تپوس د چا دی دا د عظیم مالک د عظیم بادشاہ دی چې هغه د بادشاهانو بادشاہ دی دا غسره مکالمه ده دا غسره خبرې دي هغه تپوس کوي هغه له جواب ورکول دي زما استا شانتی انسان نه دی چې هغه لکه جواب سختۍ سره ورکو که په نرمۍ سره ورکو که څه دې ورسره وکړو نو کولی شي لیکن د الله مخې ته ولاړ دی د الله سره خبره ده الله ته تپوس کوي او دی جواب ورکوي نو وایي چې د هر یو رګ نه به د هر یو یخته د یخ نه به د عیسی علیه السلام د خولې په ځای باندې یینې راوځي د ډېرې دغه نه زخم نه د ډېرې سختې نه او د الله دغه جلال د وجې نه چې د عیسی علیه السلام د هر یو یخته د لاندې نه به یینه راوځي نو هغه به بیا ورته وایي چې یا الله ته په دې عالم یې ما قلت لهم ما دا خبره دیو ته نه ده کړې بلکې ما ته هغه ویلي دي کوم څه چې تا ما ته ویلي دي چې یو الله عبادت کوئ د یو الله بندگی کوئ د یو الله جوړ شئ ما دیو ته دا ویلي دي ما نه دی ویلي دیو ته چې ما یا زما مور منګه په الوهیت کې شامل کې او منګه تا الہ ہوا یا منګ ته خدای هوا دا منګ نه دی ویلي ما نه دی ویلي نو دغه ورځ باندې به دومره انتهایی هیبت وي او دومره سخته به وي او دومره دغه به وي چې په دغه ورځ باندې یو زنانه چې هغې شیرخوار بچی دی پیل ورکوي سینه ورکوي هغه به د هغې نه هم نه خبر چې زما هغه ماشوم حالانکې تاسو ته موږ ته ټولو ته دا پته ده چې هغه زنانه چې د هغې بچی چې سینه رہی یو سیکنډ هم د هغې نه بې پامه کېږي نه په خیال کې ساتي په خاطر کې ساتي او په نظر کې ساتي چې یاره چېرته ضایع نه شي خراب نه شي ونه غورځېږي لیکن په دغه ورځ باندې به دا زنانه د دغې خپل ماشوم نه هم نه خبره وي دا دومره د سختۍ ورځ ده او دې پورې چې عام خلک خلاصه کې سوا د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه ځانو ټول انبیاء کرام چې دي هر یو به وایي چې نفسي 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 نه مور یادوي نه پلار یادوي نه زوی یادوي نه ښځه یادوي نه خور یادوي نه لور یادوي هر یو به د خپل نفس
د خلاصي په غم کې او په دې سوچ کې به او په دې سوال باندې به هغه لګیایي چې الله زما نفس ته خیر کې یا الله ما ته خیر کې الله ما ته بچ کې ما دې دغه نه بچ کې او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با امتی یا رب امتی یا رب امتی اے اللہ یا زما ربا زما امت زما امت زما امت بیا چې کله حساب کتاب تا میدان ته ټول راغونډ کړی شي په دغه ورځ باندې الله رب العزت با نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې راول خپل امت درا مخکې کا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت دنیا ته د ټولو نه اخر کې راغلی دی او جنت ته به د ټولو نه مخکې ځي او حساب کتاب به د دیو سره د ټولو نه مخکې کېږي د دیو سره به حساب کتاب مخکې کېږي او دیو به مخکې جنت ته ځي او نور به بیا وروسته نبی اکرم په دغه موقع باندې هر یو پیغمبر هر یو نبی به د خپل امت خوا کې ولاړ وي او هغه کرام الکاتبین د هر یو انسان هغه به ورسره وي دا ټول به په هغه ځای کې آدم علیه السلام به هغه متولاړ وي چې دا ستا اولاد دی ته ورسره ودرېږه حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما ته به وایي چې ته یو کس مخکې راوباسه د خپل امت نه چې د هغه نه شروع وشي نور به کېږي نو دا آواز چې به هغه وشي دا ډېر هیبتناک دی دا ډېر سخت دی دا ډېره سخته موقع ده چې الله زه د خپل امت نه کم یو وباسمه او که فرض کا زه کم یو وباسمه او هغه ته حساب شروع شي او هغه په خپل حساب کتاب کې ناکام شي نه الله دا خو زما ډېره غټه د رسوایي او ډېره غټه د خجالت او د شرمندګۍ حال به وي دغه به پړل کې کوي نو یو خواته به حضرت ابو بکر صدیق ولاړی بل سایډ ته به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولاړ وي نو زبا ابو بکر د لاسه ونیسم چې راځه ته ور وړاندې شه ته ور مخکې شه ته ور مخکې شه چې ستانه حساب کتاب شروع شي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چغې کې او جاړي با او وایي به چې یا الله زه د الله سره د حساب کتاب قابل نه یم سره د دې نه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په حق کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سلو نه زیات مرتبه دا ویلي دي ابو بکر فی الجنه ابو بکر فی الجنه او بیا دا وایي چې په دنیا کې فما چا احسانات کړي دي ما د ټولو بدل ورکړي دي دا غي بدل ما ځان ته نه دی پرېښی لیکن دا سوا د ابو بکر نه د ابو بکر بدل ما نه دی ورکړی د دې بدل به الله ورکوي او دا د دومره لوی مناقب او د ډېر لوی صفتونو شخصیت دی لیکن په هغه وخت کې چې زه د لاسه ونیسم راکاږم چې را مخکې شه د الله مخې ته ور وړاندې شه چې حساب کتاب څه شروع شي هغه به زور کوي او جاړي به چې د الله رسوله د ابو بکر دومره قابل نه دی چې د الله حساب کتاب ته ټینګ شي وایي کی زه ډېر کمزور یم ډېر ګناهګار یم ډېر خطاکار یم عمر را مخکې کا عمر ته ووایه چې هغه را وړاندې شي او که زه مخکې شوم او ما زه فیل شوم
زه په خپل حساب کتاب کې ناکام شوم یاد الله رسوله دا بیا ستاره پاره نه هم ډیر د شرم خبر ده او ستاره پاره نه ډیر دغه ده د خفګان ده لدی وجنا ما مخ کې کوا زما په ځمانه ابوبکر عمر رضی الله عنه ہوتا وی چې هغه ور مخ کې کا هغه به هم دغه شانته چې کله الله رب العزت سره د علمنا سره د ارس معنی د پوینا یاد الله ای زما حبیبا زتا نه دروغ جنوما زتا نه دروغ جنوما تا دا ویلیو چې ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه وغیرہ وغیرہ ټول تا په دنیا کې دا ویلیو دا په جنت کې نو بس دا دې بے حساب او بے کتابه جنت ته ځي دا غینه بعد بیا حساب کتاب شروع شي نو په دې آیات کریمه کې چې کما حال دغه ورځې الله رب العزت بیان کړی دی فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون دا یو داسې ورځ ده چې کله په شپېلې کې اسرافیل علیه السلام پوکې ورکی نو فلا انصاب بینهم نن دا نسبونه دا رشتې دا ار سبا ختوي دا زوی دی دا نوسې دی دا پلار دی دا مور ده دا تر دی دا ماما دی وغیرہ وغیرہ د هر یو ځان خپل خپل مقام دی د هر یو خپل خپل درجه ده خپل خپل مرتبه ده چې پاغې کې به ته د هغې احترام کې عزت به کې خدمت به کې د هغې سره به ته میلاویږي د پلار سره په کومه درجه میلاویږي د مور سره د تره سره د نیکه سره د زوی سره وغیرہ وغیرہ دا ټول چې څومره رشتې دي نو په دغه ورځ باندې به دا نسبونه دا رشتې ناتې هر څه ختم ولا یتساءلون او په دغه ورځ به څوک د چا تپوس ته کېده که پلانې څه شو پلانې خو زما ورورو یا زما زوی و زما پلار و هغه نشته هغه څه شو چېرته دی او څه حال کې دی یا مخامخ ورشي مخې له چې ښه وایه که نه ستا څنګه حال دی تا باندې څه تېر شو څه د باندې تېرېږي او په بل ځای کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه رور به د وروره تښتي زوی به د پلاره تښتي مور به د لور نه تښتي د یو بل نه به تښتي یو بل خواله به نه راځي د یو بل خوا ته به نه راځي د یو بل تپوس به نه کوي د هغه رشتې په دنیا کې او دا یو داسې دغه ده چې په دنیا کې به ته په خپل زوی ډېر مینې په خپله ښځه به ته ډېر مینې ډېر به ستا دغه وي ناز وي لیکن هلته به هغه شی نه وي بیا هغه به نه وي ګوره یو پلار به راشي زوی ته به وایي چې بچیا زه ستا پلار یم که نه او چې بلکل دا جي ته زما پلار یې په دنیا کې خو ما ستا هر یو ډیمانډ پوره کړی دی تا چې به څه فرمایش که اوس څه شی به یې غوښته ما ته سخت یې نه ورکړی په تا مې مزدوري نه ده کړې په تا مې ذمېداره نه ده کړې په تا باندې ما د سختۍ څه کار نه دی کړی ته ما ډېر په ناز او په ډېر دغه باندې ساتلی او څه چې به تا غوښته فوراً به تا ته هغه میلاو سخته سخته به ما تېروله ما به برداشت کوله اوس ما دا تا سره څومره احسانات کړي دي څومره په ناز او ګداز مې ساتلی وي بچیا تا ته پته شته زما په د نیکۍ په اعمالو کې یو پوټې شانتې نیکي کمه ده یو پوټې نه نیکي کمه ده که ته ماله راکړې دغه نیکي
هغه ورته وایي چې پلاره منم دی ته زما پلار یې تا زما سره چې کومې ښېګړې کړلي کومه ناز سره دې ساتلم کومه څه دې رسه کړي دي هغه ټول زه منمه کړي دي لیکن دلته هغه شی نشته دی ځکه دا کومه تله چې لګېدلې ده دا تله ذره څه شی دی ذره چې هغه ډېر یو معمولي شی دی چې په نظر هم په ډېره مشکله سره چېرته که راشي چې دغه هم دې یو چابلي کې واچولی شي نو دا به کته کي د دغې ذرې مقدار لا وزن چې کم دی هغه به هم ښکاره کېږي دنیا کې خو مونږ ذره څه چې څو ذرې کې دغه شي هم پتې نه لګي مونږ په دې تلو کې او هغه داسې تله ده چې د ذرې مقدار لا کمی به شی هغه نه مني فورا به هغه کته شي که نیکي په چابړي کې د ذرې مقدار لا نیکي دي زیاته وه نو بس هغه به ښکته کېږي او که د بدۍ په هغه کې زیاته وه هغه به ښکته کېږي دا یو داسې ترازو ده داسې تله ده داسې میزان دی نو که چېرې هغه به وایي چې زه که تاله دا نیکي درکړم نو اوس خو ته غمګین یې او بیا به ځئ ما چې زما کومه شي زه به څه کومه زما سره دومره دغه چېرته دغه رنګې ورور له به ورشي ښځې له به ورشي په چا باندې د هغې زړه او سترګې خوږېږي هغې له به ورشي خو هغې ټول به ورته همدغه جواب ورکوي انکار به وکړي نه زمونږ نشو درکولی نو دا یو داسې ورځ ده لا انصاب بینهم فلا انصاب بینهم چې په دغه ورځ باندې به دا نسبونه دا رشتې ناتې ټولې ختمي او یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه په دغه ورځ باندې به ټول د یو بل نه تښتي دا ولې به تښتي د هغې مفسرین حضرات دوه توجیهګانې بیانوي یوه دا بیانوي چې هسې نه زه د پلار لا د مور لا د ورور لا یا ښځې لا چې هغه په دنیا کې په هغې باندې زه ډېر زیات مین وم زما ورسره ډېره زیاته نږدې تعلق خوږوالی و هسې نه که هغه زمانه د څه شي طلب وکړي د نیکۍ سره نه وغواړي نو زه خو په دې موډ کې نه یم زه خو په دې کې نه یم چې هغه له څه ورکړم نو دا به ترې پټېږي او تښتي به یو دا توجیه بیانوي دویمه دا بیانوي چې د ده په اقرباو کې د ده په رشته دارانو کې د ده په خاندان کې د ده په کورنۍ کې د چا حق وهلی دی یا په ښکاره یا په پټه یا په دوکو باندې یا په غصب او په ظلم باندې یو خو هغه شی دی د هغې نه به تښتي چې اوس رانه غواړي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې هر یو سړی به د دې ټول محشر کې مخې ته داسې ډاګې ته ودرئ چې دا پلانې دی د پلاني زوی دی د دا په ذمه د چا که څه حق وي را دې شي اوس دې ترې واخلي دا پلانې دی د پلاني زوی دی د پلاني ځای دی د ده په ذمه د چا حق وي را دې شي خپل حق دې ترې واخلي چې دا اعلان وشي تا ته به پته ولګي چې الحمدلله زما خو د پلار په باندې حق راغی او ته به داسې خوشحاله شي چې شکر دی چې زما حق ثابت شو او د چا باندې دی په پلار ته به وایې چې زه به یې وستې او په هغې پسې به پلی شي هغه خپل حق به ترې غواړي د پلار نه دا پلار به ستا نه تښتي پټېږي چې زما نه حق غواړي زما نه دا شی غواړي زوی دی هغه به چې کوم دی دا دعوه کوي
چې دې پلار زما تربیت د اسلامی اصول تحت نه کړي ماته د انګريز تعلیم را کړي دي ماته د انګريز مذهب خودلې دي لیکن خپل مذهب خپل دین او خپل کتاب قران ماته نه دی خودلې خزباوي چې زره دې سړي غلام او ما د دې خادم او ما د دې ينزو ما دا زما خاوندو سچ بد ویل د دنیا په دغه کې بعد د چ سویل د خوشحالي به ما کوله په هر لیول په هر نسبت باندې دیمه دا چې ما بعد د کور ساتو د کور څوکیدار او ما دل می بچی راوړو هغه می ساتل هغه می پالل هغه می لیول دل می کپڑے انځلي جامې می ولې انځلي د دې دوبړو ما دل می چې کم د خوراکونه تیارول چې سم بد غوښته د اخفضو ما هغه دل ما غ تیارول نور چې وسه خدمت او سکار وایو ما با پغې کې انکار نکاو لیکن زما چې کوم حق هغه د مال نه دی را کړی هغه حقوق دغه مختلف دغه دي یو دا چې د دې مہر د په ذمہ زما پاتې دی هغه نه دی را کړی یا زما دویمه مرګري بلوا د هغې سره د تعلق زما په نسبت زیاتو هغه حق زما پاتې شوی دی د پکې بے انصافي کړله عدل نه دی کړی هغه شی زما د په ذمه پاتې دی او دا بچی به څه وایي یو وارې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو دیهاتی راغی باندې راغی ورته وایي چې امیر المؤمنین زما زوی دی او هغه زما دا سر په لوړ وهلی دی او دا یینې ته بهیږي مات دی ول ورشه راولئ راوستو چې راوسته نو یو لوی لوړ ورسره دی د غزوي سه سخا پسخا خپې د زنګنانو پورې په غوشانو کې سخا پسخا دي جامو ته کې ګوري او شکل ته کې ګوري د خیرو او د ګندګۍ او د پلیتۍ په نور ته لاس نه رسي هغه حسابدار د خپې لاس دي چرته یې ځکه وای ما ته چرته موقع ملاويږي د دې د پاکولو وای ها نوم دې سره وای نوم جعل عربی کې ګونګټ ته وای عمر فاروق رضی الله عنه خپل تر مخامخ شو ولی حسابدار دا نوم خو دې پتا د نمونه دومره قیامت د خپل نمونه دي عبد الله عبد الرحمن عبد الرزاق وغیرہ وغیرہ دا نمونه دي دا نمونه پتا قاتو چې تاول الا بل جعل نوم یې خیره وای خاطه ته چې کم دینو ته په مانځو درولې وای مونږ څه ته وای غالک وای چې مونږ څه ته وای خاطه الله پیژني کم ځای دی وغیرہ وغیرہ دا تاسو نه ته وکړل بیا ورته وای چې خدا ټول خبره خو په خپل ځای خدا پلار دی ولی وهاله دی دا سر دی ولی مات کړي دی وی امیر المؤمنین نور خبر نه ما خو جزا په خبر د پیښوي ما په خبر د پیښوي ما سنسو نو دې پلار را لا دا لوړ را کړي د پلاس کې چې دا لوړ والا او خریر لرا کړي دي چې دا خره زاو بیا او سروي او ساته او دایره یو خبره کړلا چې یو سیزن دی یو موسم دی په دې موسمونو کې چې پاغې کې د اخره سمس شي په یو بل باندې چکو لګي او پر زول ورزي دا خره
نو کله چې دیو په خپل منځ کې په یو بل چکونه لګول شروع کی او ونخلی نو ته دا لوړ چتواو دا غي دواړو په دې روغ منځ کې را براوا ولا را هچوا نو غي به جدا کیږي وې دایره ته طریقه خود الله او په دغه طریقه باندې ځکه کم دی زما دغه کومه داسې کوم وای ښا نو وای دا پلار دې څنګهواله دی وای زه کور ته رالما بیبي او بابا دوانن ختی وو دوانو شرو لاندې وتی په خپل منځ کې وای ډېر به ته ویل چې قلار شي نه قلارې ده بس هغه پلار چې راته کم ترکیب ښودلی وو دا لاوړ را سره وایي چې مې راوبراو د بدشمتۍ نه د ده په دې سر ولګېد د سر مات شو وایي دغه شی عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګوره حسابداره ته د زوی نه ګیله کوې دې زوی ته تا دین نه دی ښودلی دې زوی ته تا کلمه نه ده ښودلې دې زوی ته تا مونځ نه دی ښویلی دا زوی تا په مانځه نه دی ودرولی ده ته تا د پلار قدر او عزت نه دی ښودلی ده ته تا د مور هغه کوم مقام چې دی د هغې چې کوم احترام دی هغه تا نه دی ښودلی او اوس ته د ده نه ګیله کوي چې څرنګه دغه خره دي حیوانات دي دغه شانتې یو حیوان ورته دام ملګری دی او یو خردام دی نو که هغه د خرو خوی ستا سره وکړو نو په دې ته ولې ګیله کوې نو خبره داره چې په دغه ځای کې به دا تپوس کوي دا بچی چې د ماته تربیت شرعي نه دی راکړی اسلامي تربیت یې زمان نه دی کړی ماته دا نه دی ویلي چې الله یو دی الله رازق دی الله مالک دی الله خالق دی الله پیدا کوونکی دی دغه عبادت پکار دی هغه یو دی دی راته نه دی ویلي دی راته نه دی ویلي چې دا مور ده د دې دا مقام دی دا پلار دی د دې دا مقام دی دا مشر دی د دې دا مقام دی دا راته نه دی ښودلي دا زما چې کوم دی هغه کمی په ما کې چې کوم راغلی دی د اعمالو کې زما په کړو وړو کې څه چې شوي دي نو هغه د ده د وجې نه شوي دي دا زما یو حق په ده پاتې شوی دی چې ما ته تربیت صحیح نه دی ښځه به ورته وینا کوي دغه شانتې ښځه به وایي چې زما زه خو له دې ینځه ومه د دې مریی ومه دې خدمت مې کولو لیکن ما ته د مونځ نه دی ښویلی مونځ ما چې څه مې یاد کړي د بوډۍ نیا نه مې یاد کړی و په کوټوالي باندې نو هغې به چې کوم دی ما ته څه ښودلي وو هغه خطا رساب لیکن زه هغې تصحیح نه ده کړې هغې د هغې اصلاح زما نه ده کړې دا راته نه دي ویل چې مونځ په دې طریقه داسې پکار دی دا قبلیږي او دا مونځ چاته څه کوي دا غلط دی ما ته د حقوقو باره کې چې هغه د ګاونډي دي د مشر دي د کشر دي د خپل دي د پردي دي د هر یو د حقوقو نه زه نه خبر کړی دا زما حق به د پاتې شوی د رواني اعتبار نو په دغه ورځ باندې یفر المرء من اخیه و امه و ابیه ټول به یو بل نه تختی یو بل نه پټیږي چې آیا ما خو د پلاني حق والی دی هغه رانه اوس غواړي زه به کم ورکوم نو هلته خو دا نشته دی چې ستاسو روپۍ دي یا ستاسو مال دولت دی یا ستاسو سره چې کوم د غله دانې دي دا څیزونه خو هلته نشته دی هلته واحد یو شی پکار دی هغه ایمان دی عمل صالحه دی که هغه وي چې په هغې باندې به چې کوم دی ستا قرض هم ختمیږي په هغې باندې به ته جنت ته هم ځې په هغې باندې به ته خلاصۍ مومي او کامیابي به تا ته ملوي او هغه چې تا پې خواري کړله تا ځان له ګټلی ځان له دې پیدا کړلی هغه ستا نه په قرض کې لاړ شي په څه شي کې په عبثیاتو کې په لهویاتو کې په خرافاتو کې درنه هغه لاړ شي او بیا ته به دغه شانتې تش پاتې شي ولا يتساءلون د یو بل نه تپوس هم نه کوي شاسې نه که زه تپوس وکړم او دی اوس یو دم په ما باندې دغه وکړي چېرې زما له د دې شي ضرورت دی نو زه به بیا څه کوم فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون خلاصه او نچوړ
د دې ټول دغه دارې فمن ثقلت موازینه د چا چې د نیکۍ تله درنوا د نیکۍ تله د چا چې درنوا فاولئک هم المفلحون هم دغه بخلاصې مندون کی یو ذرا د نیکۍ تله درنوا جنت ته ځه یو ذرا د بدۍ تله درنوا جهنم ته ځه هغه جدا خبره ده چې مسلمانان که جهنم ته لاړ شي نو هغه به د دې دپاره نه ځي چې هغه به دایمي همیشه وي هغه د دې دپاره دي چې د دې نه دا د ګناه دا زنګ دا خیره دا ذاتي لري شي د دې دپاره د پاکولو دپاره نه به ځي اوس دا خبره چې آیا دا ټول چې کېږي دا به څه شی تللی کېږي د هغې متعلق علماء کرام ډېر مختلف رای پیش کوي دا وایي چې دغه انسان به په خپله باندې تللی شي دغه انسان به تللی کېږي نو چې هغه درون وخوته نو دا لکه د هغه نیکي زیاته شوه چې هغه سپک شو نو د هغه نیکي ختمه ده څوک وایي چې نه د هغه عمل نامه به تللی کېږي او هغه عمل نامه کې به دا کتی شي چې نیکي درنه ده که بدي درنه ده ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون د چا چې تله د نیکۍ سپکه وخته د نیکۍ تله سپکه وه پس دغه کسان دي چې هغې په تاوان کې دي په زیان کې دي او د خپل لاسې ځان په تاوان کې او په زیان کې اچولی دی فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه وي همیشه د دې متعلق علما او فقها حضرات ډېر دغه بیانوي یو دا وایي چې د انسان د دې مخلوق په منځ کې به دا رشتې ناطې دا ختمي دا بنئ نو دا دغه خو دغه دوه خبرې بیان کړې شي دغه بیا دا وایي چې په جهنم کې به همیشه همیشه وي کومه به هغه کسان چې دغه د سر نه لکه قرآن کې په بل ځای کې دغه متعلق راځي چې دغه د پاره نه به لا نقیم لهم لا آیات داسې چې دغه د پاره نه به منګه اډو د سر نه ټول نه وي یعنی په هغې کې به د هغه په نیکۍ کې به د ذرې مقدار له وزن نه وي درنوالی به په هغې کې نه وي نو دا خلق به چې کوم دی جهنم ته ځي او همیشه به په هغې کې اوسیږي لیکن مؤمنان مسلمانان چې هغه کومه د ګناه په وجه باندې جهنم ته لاړ شي نو څه لږ وخت پاره به یې بیا به ترې راوځي بل هغه کسان دي چې د هغې عملنامه د نیکۍ او د بدۍ دواړه برابر سرابر مساوي وه نه نیکي درنه ده او نه بدي درنه ده دواړه برابر دي نو دوی به اعراف کې وي څه مودې دپاره به هلته وي چې د جهنم او د جنت په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به وي او هغې کې به اوسیږي اخره کې به بیا هغې ته هم جنت ته د تلو اجازت وکړی شي تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحون اور به د دیو دا مخونه سوځوي وهم فيها کالحون دیو په دې کې بد شکله وي بد شکله کالح ویلی شي هغه ستا هغه چاته چې د هغه دا لره شونډه ښکته را کوزه شوي وي او دا برې په بره تښتېدلي او دا غاښونه داسې چینګ ختلي دغې ته وایي کالح نو دا ډېر بې ډوله بد شکله بدخونده ښکاري نو د دیو دا شکلونه به هم دغه رنګې بد شکله وي او بد مزې به وي
الم تکن آیاتی تتلى علیکم فکنتم بها تکذبون. ورته ودا د زجر په دغه سره ویل شي تاسو ته زما آیاتونه نو راغلي، قرآن نو راغلی، تاسو ته نو لوستل شوی، تاسو ته نو بیان شوی. فکنتم بها تکذبون او تاسو د هغې تکذیب کوئ. نو د تکذیب یو خو هغه چې په ډاګه باندې تکذیب وکړي چې نه منم، نعوذ بالله، او یا دا نه دی، غلط دی، دا قرآن دا د الله نه دی، نعوذ بالله، داسې وایي. یو هغه چې عملا وي، عمل دې پې نه وي، ښه دې اورېدلی وي، ښه پې پوه یې، ښه درته حکم معلوم وي لیکن بیا هم ته په هغې عمل نه کوې او د ګناه کارونو ته ورځې. نو دا لکه چې ته نه منې، ته د هغې نه انکار کوې، د هغې تکذیب کوې. نو دیو په جواب کې څه وایي؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. ای ربا زمونږه بدبختي په موږ باندې غالبه شوې وه او موږ ګمراه قوم یو، موږ قوم ګمراه یو، په ګمراهۍ کې موږ ژوند تېر کړلی. بیا به ورته دا درخواست کوي، څو درخواستونه به دا جهنمیان کوي، دا هغوی جواب به میلاو شي، لیکن د دې سوال د دې درخواست جواب ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای رب دنیا ته هم بیرته ولېږې، که چېرته موږ بیا هم دغسې عمل وکړو لکه دا اوس هم چې کړی دی او د هغې وبال په موږ باندې راغی. فإن عدنا که چېرې موږ داسې وکړو فإنا ظالمون، نو موږ به بیا د ظالمانو نه یو، موږ به ډېر سخت ظالمان یو، ظلم کوونکي به یو. خو ته موږ بیرته دنیا ته ولېږې چې موږ نور ښه عمل وکړو. نو د هغې جواب کې به الله رب العزت فرمایي قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. خبردار زما سره به خبرې نه کوئ، ولا تکلمون، خبرې به را سره نه کوئ. او په دې کې لکه موږ وایو کورې شه، لغسو کورې شه، ورک شه، ذلیله او خوار په دې جهنم کې سمله. ولا تکلمون خبر، نو دی نه بعد بیا به دی خبرې نشي کولی. او که چا سره مخامخ کېږي، چا څه خبرې کوي، نو هغه به لکه د سپو شانتې غاپي، د هغې به هغه خبرې صحیح لکه سپي چې غاپي دغه شان غپا به کوي او خبرې به بیا د هغې نه بعد نشي کولی. نو الله رب العزت دې موږ د دغې قسم حالاتونه محفوظ او معمول وساتي. واخر